د پیښور په داوړزو علاقه کې یو جینۍ د خپل لیول لپاره خپل خاوند ډیر بېدلدۍ سره قتل کو. دوستانو هغه جینۍ د خپل لیول سره څه تعلقات وو چې خپل خاوند ډیر بېدلدۍ سره قتل کوو. خو چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان قبلول غواړئ که اوسه پورې چې زموږ د چینل مقالوي سبسکرایب کړئ خو مو زموږ د چینل مقال سبسکرایب کړئ د تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوال نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعیا په ضلع پیښور په داوړزی علاقه کې رامخته شوې ده چې یوې جینۍ چې نوم یې بشرا راپاسي او خپل خاوند ډېر بېدلدۍ سره قتل کوي. د خاوند نوم یې الفید دی. د دې جینۍ د لیول سره څه تعلقات یعنې د خاوند د ورور سره یې څه غلط تعلقات د هغه غلط تعلقاتو په وجه باندې دی د خپل خاوند قتل کو او بیا یې هغه لیول سره خپله یارانه شروع کړله. دوستانو د هغه یارانې نه بعد دوی دواړه د کور نه وتښتېدل. چې کله دوی د کور نه وتښتېدل نو پولیسو دوی پسې خپل انویسټیګیشن ټیم تیار کو او دوی پسې لټون شروع کو. خو دوستانو چې کله دوی دواړه پولیسو ته په لاس باندې ورغلل نو جینۍ دې په جلا شوله او په جلا کې ورته ټول حقیقت ښکاره کو چې او ما خپل خاوند ډېر بېدلدۍ سره قتل کو. ما داسې نه غوښتله چې زه خپل خاوند قتل کوم خو زه شیطان داسې وکړه کړم چې زه خپل خاوند قتل ته مجبوره کړم. دوستانو د جینۍ داسې وینا ده زما د دې لیول سره څه غلط تعلقات و. دې لیول به اول ما سره څه غلط تعلقات ساتل د هغه غلط تعلقاتو په وجه باندې ما د خپل لیول سره واده کول غوښتل. ما ویلي چې د خپل خاوند پرېږدم او خپل لیول سره واده وکړم. پته نشته چې د لیول په ما باندې تعویضونه کړي وو خو په ما یې داسې څه چل کړی وو چې زما د لیول سره مینه پیدا شوله. دوستانو د جینۍ په جلا باندې ټول حقیقت ښکاره کړی دی او ویلي دي چې زما لیول زما ډېر خوښ شوی و. ما د خپل لیول په وجه باندې خپل خاوند ډېر بېدلدۍ سره قتل کو. ما خپل خاوند هم قتل کو. ما ته خپل لیول خو میلو نه شو او زه جیل ته راغلم. اوس وایي زه ډېره پښیمانه یم ځکه چې زما نه خپل خاوند ډېر بېدلدۍ سره قتل شوی دی. خاوند خو هغه غصني وي چې خاوند د ښځې ډېر خیال ساتي. ښځه چې هر څومره هم کار وکړي خاوند پرې سترګې پټوي. خو دوستانو د ښځې داسې سوچ ونه کړو چې زما خاوند خو هم شته دی خو خپل خاوند یې ډېر بېدلدۍ سره قتل کو. زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوال نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.